بونیر خلکو ته مخاطب ما لږه ټوله شپه باران شوی دی د بونیر د زیات علاقو ډیر زیات نقصانونه شوي دي په باران کې نربټول دی پیر بابا د غازی خانې طرف ته او دغه شانتې ګوکن طرف ته کوز ګوکن ته کلیل طرف ته او دغه شانتې چغرزو طرف ته ډیر زیات نقصانونه شوي دي د خلکو کورونه خراب کړي دي انفراستراکچر خراب شوی دی د هغې ساروي وړي دي د هغې ګاډي وړي دي ماته اطلاع ده چې 15 کسان مړه دي د سار نه د وسه پورې زه د ټولو خلکو سره د حکومت په رابطه کې وم ما آی سی صاحب سره خبرې کړي ما ډي سی سره کړي ما کمشنر او سیکرټریانو سره خبرې کړي ما د بونیر درې واړو نمایندګانو کبیر خان سره فخر باچا سره او د ریاض خان سره خبرې کړي دي فلحال زمارونم په مختلفو ځایونو کې د هغې سره د ریسکیو په کار باندې ټول مشغول دي د حکومت ته طرفه دا زه تاسو اطلاع درکوم چې د فلحال ایډیشنل ډي سی ګوکن طرف ته دی اے سی ګوکن طرف ته دی ډي سی صاحب غازی خانې طرف ته رسېدلی او ما ورته ریکویسټ کړی چې هغه جوړ په طرف باندې ځان پیر بابا ته اول ورسي پیر بابا طرف ته د هغې اے سی ګدزي هم اویلیبل دی ریاض خانم په لار دی هغه هم را روان دی موږ ریکویسټ کړی دی هلیکاپټر انشاءالله د ریسکیو دپاره راځي اول به پیر بابا ته راځي د هغې نه وروسته ګوکن کې ریسکیو په کار ده هغه به هم ریسکیو کوي ما صوبایي او وفاقي حکومتونو دواړو ته درخواست کړی دی چې بونیر فوراً یو آفت زده ضلع ډیکلیر کی چې د دې خلکو څومره نقصانات شوي چې موږ د انفراستراکچر ازالو وکړو د دې د نقصاناتو ازالو وکړو فلحال زما د ټولو خلکو نه دا درخواست دی چې تاسو فرومن وساتئ فرمید وساتئ یو بل سره د سیاست نه بالاتر تعاون وکړئ انشاءالله موږ به تاسو په دې مشکله ګړی کې چېرته یوازې نه پرېږدو موږ ټول به ستاسو د ښه دپاره یو زه راغلی وم پرون زه بونیر کې وم نن د پارټۍ ډېر ضروري کارونه وو هغې دپاره راغلی یم زه واپس را روان یم زه به هم تاسو سره یم انشاءالله تر څو چې تاسو د هر یو کس ازاله نه کېږي موږ به تاسو سره شانه په شانه انشاءالله تعالی چې ولاړ یو او د دې نقصاناتو ازاله به کوو او د الله نه به سوال کوو چې الله موږ له د دې د برداشت کولو صبر او توفیق راکړي تاسو ټولو شکریه انشاءالله تعالی تاسو سره به په هر وخت کې ولاړ یو